زما د سټور دوکانو اوبو ته نه شوي دي چینیانې مایدې او چاولو وړي هر څه لکه ختم شوي دي لکه بس ټکه پکه سودا پاتې ده خو اصل خبره دغه نه ده اصل خبره دا ده که نه چې بار بار مشران راځي دې کیبینونو ورته چې دا لرې کوي او دوی نه لرې کوي دا کیبینونه ختې دي په دغه ځای کې جمع شوي دي او به ټولې دې کیبینو ته وجې راوړي دي د الله د رضا لپاره چې نن مې دا شی اوري که نه سبا ته یې مه پرېږدئ مخکې سره یې لرې کوئ دا ټولو غریبانو ته تکلیف دی ټولو غریبانو ته دا ټول غریبانان د چا د لاسه د دې کیبینونو د لاسه خراب شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو د مونسون بارانونه په ټول ملک کې شروع دي او د ځان سره دغه بارانونو نوې تباهي راوړي دي. د پیر بابا په دغه بازار کې موجود یم چې دغه پیر بابا ردی خور د وجې د دې ځای د علاقې دکاندارانو ته د دې کاروبار ته نقصان رسیدلی دی. دغه پورا ویډیو تاسو در رسوم او هغه تاثیرات هم تاسو در رسوم زما سره زما د سټور دوکانو اوبو ته نه شوي دي چینیانې مایدې او چاولو وړي هر څه لکه ختم شوي دي لکه بس ټکه پکه سودا پاتې ده خو اصل خبره دغه نه ده اصل خبره دا ده که نه چې بار بار مشران راځي دې کیبینونو ورته چې دا لرې کوي او دوی نه لرې کوي دا کیبینونه ختې دي په دغه ځای کې جمع شوي دي او به ټولې دې کیبینو ته وجې راوړي دي د الله د رضا لپاره چې نن مې دا شی اوري که نه سبا ته یې مه پرېږدئ مخکې سره یې لرې کوئ دا ټولو غریبانو ته تکلیف دی ټولو غریبانو ته دا ټول غریبانان د چا د لاسه د دې کیبینونو د لاسه خراب شو. جی بل لاس پیټه ګاډی و دغه غریبای بل دغه تاسو د مخې چې کله د پته ولګېده چې ستا ګاډی دغه شوی نو څه یاره بس ختم رالو ولاړو تاسو اوبه ډېرې راوړېدې ورته څه ټایم راغلي دلته موږ خو بېګا صاحب د شپو ته روټ کړی دلته تقریبا څومره تاوان دی یاره 4-5 لک روپو تاوان او نور چې کله دا کاروبار و نو د ورځې به د ځان څومره مزدوري پیدا کوله بس یاره دغه 1500 روپۍ مزدوري پاتې کېده دا دروازه تاسو یې لیکلې دا ورته کولا شوي وه اوبو ته د دې طرفه نو سامان یې تېول واخېست بس دغه پاتې دي دغه ستاسو د مخې شی زه سرتاج خان یم د پیر بابا بازار دکاندار یم د 1970 دا زما دکان دی 75 او دا سیلاب خو به موږ باندې راغلي دي دا را باندې ډېر زیات سیلاب راغلی دی اوس په دې ډېره غټه واقعه ده او دا د تاسو وینئ بس یو الله پاک دی او زه په خپله یوازې لګیا یم څه داسې څه زموږ سره څه دغه نشته چې څوک را سره یا څه لاس وکړي او یا را سره څه امداد کیس نشته بس یو الله دی په خپل لګي او خپل خواري کو یاره 3-5 لک روپو ولا شي لا ډیر بشي 4-5 لک روپو نقصان بشي تاسو ډیر وخت نه دلته دکان دی او جی تاسو څه غواړئ یو یا سیلاب دی یاره دا وړي ویږي دا خو دا سیلاب ډیر زیات و دا سیلاب مونږ ته داسې نه لیدل پچان مې کې راغلی و هغه هغه کړه خو لکه ډیر نقصان کړی. قدرمنو د علاقې خلکو دا وینا ده چې دلته کم کیبینونه جوړ شوي دي د تختې د هغې د وجې دا نقصان زیات ځکه شوی دی چې کله دا کیبینونه د خوله راواغېستل ورالو او په دې ځای کې دا کیبینونه ونښتل ودرېدو نو هغه دا اوبه چې ټولې په شا کړي دي او دې طرف ته یې راډایورټ کړي دي. نو د علاقې د خلکو دا وینا ده چې دغه کیبینونو د وجې د دې ځای کې د کم دکانونه چې دي د هغې نقصان شوی دی. کامران حسین دی زه پلازي منیجر یم بیګا دا خپل راغلی نقصان کړی دی دننه پلازي ته هم بتلي پلیسمنټ مکمل ډک دی او تاسو کتلی شئ د غریبانانو دا څه کور دغه چې سامانونه هر څه سره یې وړي دي هغې طرف ته مارکیټ کې د وړو مړو د هر څه دکانونه دي هغه هم پول په پول ډک دي او زمونږ تیمې والته خواست دی چې دا د کشو بیلچو کار نه دی په دې پسې مشینرانې شیولې هر څه راوستل غواړي تاسو وګورئ چې 7 فوټ شګه ګن پروت دی سره د هغې بازاره پورې نو زما نن ته خواست دی چې راشي او زر تر زره په دې باندې کار شروع کړي ځکه چې غریبانان ډېر شي بېروزګاره شو او څه به خوري چې دا د دې خلکو څومره نقصان وشو یو کیبین والا د یو دکان د یو پلکه او زموږ سره په دې پلازه کې دکان دی کم از کم 50-60 لک روپو د هغې تاوان شوی دی دننه ورته هر څه دغه تلي دي دا ګاډۍ تاسو کتې شر څه سره یې وړي د یو کیبین حساب پې کوي 15-15 لک روپۍ دي نو د هغې سر نه پې حساب کوئ دا ګاډو والا غریبانان دي دې خوا د مارکیټ کې تقریبا 15-20 دکانونه دا د وړو ډکو هغه هم غونډه اوبو خراب دغه شوي دي نو زما خاص حکومت ته چې زر تر زر به دې کاروایي شروع کړي. مهرباني کامران جمالو زه دغه خبره خو ډېر زیات په افسوس سره کوم چېرې بېګا چې کم باران شوی دی زما چې څومره عمر دی نو تقریبا دا ډېر وخت پس دغه سیلاب داسې راغلی دی چې لوی ستړی او تکلیف د خلکو طرف شوی دی اوس هم خلک هغه د لګیا دي کامران خو زه دلته دغه یو خبره ضروري ګڼم چې د سوشل میډیا د لارې د خلکو ته وړاندې کړم چې زمونږ خلک د هر څیز نه یو مزه اخلي بېګا چې زه راووتم په دې بازار کې انتهایي زیاته ګڼمه ځای په ځای خلک ولاړ وو
نو دا هم یو حقیقت دی چې که تاسو وګورئ دلته ځای په ځای باندې د بجلۍ سترې دي د هغې نه خدای مکه که داسې څه حادثه جوړه شوې وه بیا به هر سړي لاسونه مروړل چې یاره موږ له بجلۍ کرنټ راکړو او هغه یو قصه پیدا خلک کوي چې مرګه سره ګلونه وړي انتهایی زیاته د افسوس دغه خبره ده بل ټي ایم ای والا ته دغه وینا کومه چې دا د دریو څلورو کسانو کار نه دی چې درې څلور کسان تاسو راولېږئ او دلته بیا کار کوئ ښه غټه عمله راولېږئ ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته وایم چې تاسو هم راشئ د دې بازار وزټ وکئ د دې خلکو په کروڑو روپو نقصان شوی دی دا عجزه بېوسه او غریب خلک دی یو طرف ته په ملک کې انتهایی زیاته مهنګایي ده بل طرف ته بېروزګاري ده که دلته دا خلک لګیا دي ځان سره لږه ډېره مزدوري کوي د هغې نه دا خلک ووتو نو پکار ده چې په دې وخت کې دغه خلک راشي سیاسي وګړي دي که سماجي وګړي دي که دغه رنګې ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی چې د دې خلکو د مرخمو چې دي زخمونه جوړ شي مهرباني یاره کو نقصان خبره وکړو نو څه اندازه نشته کروڑو روپو زه چې نقصان شوی دی او دا خو مخکې انتظامیه وینا کړې وه چې دلته کیبینونه مه جوړوئ او صفایي پکار وه زه خبره وکړم نو که نه نو ټولو نه غټ مطلب په دې کې ګناه چې دی دا د عوام دی عوام له پکار دي چې تاسو انتظامیه وکړه ووایي چې صفایي وکړئ خپل خواته دوکانونه مه جوړوئ تاسو ولې جوړوئ عوام له پکار دي چې انتظامیه درته څه ووایي هغه خبره خامخا کوئ عوام دا خبرې کوي چې دلته دا نقصان چې څومره شوی دا د کیبینونو د وچ شوي تاسو نه دې خبرې سره اتفاق کوئ یاره مشرانو خبره د 1995 کې مخکې داسې خوړ راغلی او دا 30 سال پس داسې خوړ راغی نو قدرتي آفات سره خو هېڅ هم نه کېږي خو البته ښه خبره دا ده چې انتظامیه درته ووایي خلک درته وایي چې کیبینونه مه جوړوئ خو د کیبینونو خبره وکړو نو دا بالکل خوړ په منځ کې دي حکومت له پکار ده چې دا غریب خلک دی چېرته دې لاړ شي دیاړي به ګټې روزګار به کوي پیسه به ګټې حکومت له پکار دي چې دیو له د دې متبادل سزا یې وګوري